اکثر مونږ وایو مولیان د پیسو دپاره لګیا دي، امامتې د پیسو د خېټې دپاره کوي. په الله قسم دا خبره وګورئ بار بار ما کړې ده، د دې خبرې نه ځان وساتئ. ما یو شل پیرې دا خبره وکړه او بار بار یې کوم. ما سره داسې هنر دی زه اوس هم 40,000 میاشت ګټې شم، خو ولې یې نه ګټم؟ تاسو سوچو کې ولې یې نه ګټم؟ د چا پیسې نه دي خوښې؟ ستاسو نه زیاتې زموږ خوښې دي، هر چا خوښې. نن چې ماشوم لم پیسې ورکې دا خوښې دي. یو خو کاغذ ورکه بل خو نوټ ورکه، کاغذ غورځوي یو نوټ علي. دا خبره د درد نه ځکه کوم چې زمونږ د مخه مونږ به ناست شو او بیا به دا سړی دا خبره بار بار کېږي وي تاسو مولیان د خېټې دپاره لګیا یې. هلکه په 3,000 هم څوک په 6 او په 8,000 هم څوک امامتي کوي، نوکري څوک په 8,000 هم نوکري کوي. زه 8,000 میاشت ورکوم، یو سړی د راځي زما په کور کې دی صرف ما ته په بیټک کې سلام کوي 15 وخته نه 4 نه 3 ټیمه صرف سلام علیکم دی کوي. السلام علیکم استاد زرالم چې د روټۍ ټیم له راځي چې روټۍ به انشاءالله خورم بغیر د نمبر نه. دا نه چې نن د پلانکي نمبر وری وړو نه وړو، دا به پکې نه وي. بغیر نمبر به زه روټۍ در کوم. دا خبره دې لپاره کوم چې احساس مونږ سره لږ پیدا شي. او 8,000 میاشت ورکوم زه راځي دي څوک هم تاسو کې چرته هم څوک وایي چې زه به درځم روزانه 3 ټیمه که زه په کور یم او که نه یم راځي به سلام به کوي چې زه پلانکې راورسېدم سلام مې وکړو السلام علیکم بیا دې ځي چې روټۍ ټیم چې روټۍ به ته په بیټک کې میلاویږي. عرض مې دا کوم محترمو صحابه کرام هغوی چې هلته به اصحاب صفه کې ناست وو کار قصب کوي شو ښکلې کوي شو، خو دین زده کوو د دین د وجې نه هغه دنیا هر څه پرېښودي، د دنیا هر څه یې پرېښودي او پوره صفه د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم به شاته ولاړو په مانځه کې د لوګي نه به راوغورځېدل، د لوګي نه به بېهوشه شو راو به غورځېدل.